السلام علیکم، زه منیز خان او نن د نومبر شلم تاریخ IMF یو ډېر عجیبه ریپورت شایع کړی دی او هغه زموږ د حکمرانانو د دې دعوو بالکل برعکس دی چې ملک روان دی او ملک ترقی کوي او ملک سټیبل شو. هغوی دعوه کړې ده چې IMF ریپورت کې دا انکشاف شوی چې په تیر 2 کاله کې په پاکستان په ادارو کې 5300 ارب روپے کرپشن شوی. زمونږ د پاره 1 لاک ډیری 1 لاک نه پس بیا 1 کروڑی بیا 1 اربی. نو دا 1 ارب نه دی 100 ارب نه دی 1500 ارب نه دی 1000 ارب نه دی 15000 ارب او 300 ارب کرپشن شوی. اوس دین اندازه واله چې ملک په کم طرف روان دی او دا ولی کیږي. د دینه مخکې کو تاسو خیالي د فاینانشل ټایم یو اداریه راغلی و او هغه کې دا ویلیو چې پاکستان کې اقتدار او اختیار د یو عہدې ته مرکوز شو او دې کې به خدشه دا ده چې دا به د مصر غونته حالات شي، هر څه به کنټرول شي خو معیشت او معاشرت به نه چلیږي. نو دا وجه ده. بیا پکې یو هغوی ریپورټ مختلف پیش کړی دی چې موږ ته پته ده، تاسو ته ټولو ته پته ده چې SIFC یو ادارې جوړه کړه چې دې کې به ډېر لوی انویسټمنټ راشي. د SIFC جوړېدو نه پس پاکستان کې ډایرکټ فارن انویسټمنټ چې د بهر ملک خلک راځي انویسټمنټ کوي، پای کې 26% کمې راغلی دی او د پاکستان نه بیرون سرمایه کار چې روان دي هغې کې 39% اضافه شوې ده. 26% کمې راغلی د SIFC نه باوجود او 39% سرمایه د ملک نه روانه ده. دا ریپورټ دوی نه شایع کو. دا ریپورټ چې و نو دی له ورکړی گورنرز اینډ کرپشن ریپورټ د IMF جوړ کړی او دوی دا نه شایع کو. حکومت وی چې دا خو زموږ ډېر لوی بدنامي ده. خو په دسمبر کې موږ ته د IMF یو بل قسط به میلاویږي 1.2 ارب ډالر. نو د هغې ورته وی کو چې تاسو دا ریپورټ نه شایع کوئ نو 1.2 ارب ډالر چې په دسمبر کې میلاویږي اب درته بیا نه میلاویږي. نو په دې مجبورۍ کې دا شایع کو. بل په دغه ریپورټ کې IMF تنبیه کړې ده کو پر روان 3 میاشتو کې موږ غټ سټیپس وانغسته د دې کرپشن رکاوېدو، د ادارو د بهتر کېدو. نو د پاکستان د معیشت ترقی چې دا اب ډیره کمه پاتې شي او دا به بیا پاکستان ته نقصانی. بل چې تو ګوري نو زمونږ د بجټ خساره چې و هغه 7600 ارب روپے و. د دې مطلب دا دی د بجټ خساره دی ته وي چې ستا سره آمدن 100 روپے دی او تا ځان له خرچه 170 روپے جوړه کړي. نو دا 70 روپے به ته بیا د قرض علي، بیا به په هغې سود ورکې او بیا به ګران عوام ګرانتیایي. نو یو طرف ته بجټ خساره 7600 ارب روپے ده، بل طرف ته کرپشن 5300 ارب روپے دی او دوی وی ملک ډیر په ترقی دی. ملک ترقی کوي د آئین او قانون په بالادستی کې. په کم ملک کې چې آئین سره د خپل ذات دپاره چیړ چاړ کیږي او آئین کې تبدیلی داسې کیږي چې صرف څه عہدو له استثناء ورکي، هغه عہدې مضبوطی کی، هغې کې د عوام هیڅ فایده نشته، نه پکې د پاکستان څه فایده شته. نو بیا په ملک کې نقصانات کیږي، تباہی را رواني. آئین کې تبدیلی په وجه باندې 26 آئین شو صرف او صرف عدلیه کنټرول کولو دپاره. په 27 کې د هغې مکمل بیړه غرقه کړه. بیا اوس د 28 اوازم ده او بیا د هغې طریقې کار چې دی پاس کېدو دپاره بلیک میلینګ د پیپلز پارټۍ کرپشن به راوځي، د مسلم لیګ نون چې دوی نه کوي نو دوی به دا کیسونه کولو شي. کم آئین کې چې تبدیلی کیږي هغه چې کله د عوامو د خواهشات وي نو هغې کې ملک ترقی کوي. زموږ پاسپورت بدترین پاسپورت دی په دنیا کې، امن و امان کې بدترین نمبر مو دی، فریډم آف سپیچ نشته، میډیا ازادي نشته، انساني حقوق ډیر په بدترین حالاتو کې. په داسې ملک کې انویسټمنټ نه راځي او اشته انویسټمنټ چې دی هغه اشراف یا لوټ مار کوي. هغوی 5300 ارب روپے لوټ مار کړی، پای به ځان له په نورو ملکونو کې جزیرې، بلډینګونه او بنګلې او فلیټونه علي او عوام چې دی ورځ ته ورځ ته بهر ته ځي. بازار ته وځه، د چا نه تپوس وکړه، د دکاندار نه وکړه، د انډسټریالیست نه وکړه، د پمپ والا نه وکړه، به وایي چې یاره هر څه په ټپه دي، کم خوند چې مخکې و د کاروبار نشته، صرف خرچې پوره کولو له موږ ته مشکلات دي. نو
سو پورې چې رول اف لا نه چې زمونږ د حکمرانان او فیصله اساس په دې خبره پوه شي چې رول اف لا په کم ملک کې نه د هغې ملک هیڅ مستقبل نشته د هغوی شته د ذاتي شخصیاتو مستقبل خو ډېر ښه دی 5300 ورب لوټ مارو کې خو په یورپ امریکا کې به پیار ځان لالي خو د عوامو او ملک مستقبل ډېر په دیکو باندې امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شي ویډیو کوم خوښه شو کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته